نواقض رمضان دا مختلف دي. په هغه کې یو دا دی چې کله سړی په قصد باندې خوراک وکړي، په قصد باندې اوبه وڅښي، سګرټ وڅښي، نسوار وکړي، نو په دې سره روژه ماتېږي. دویم چې کله په ډکه خوله باندې الټۍ وکړي په قصد باندې، په دې سره هم روژه ماتېږي. دریم چې کله په خپل لاس باندې رضا نه مني وباسي، مشت زیني وکړي، په لاس باندې ځان فارغه کړي، په دې سره هم روژه ماتېږي. څلورم د خپل کور والا سره جما وکړي، هم بستري وکړي، یا په زور باندې، زور زبردستی باندې، یا په یره باندې، دې سره هم روژه ماتېږي. پنځم چې کله انسان ځان ته ډریپ ولګوي یا انجکشن وکړي، او دا ډریپ او دا انجکشن دا د غذایت لپاره، لکه نن سبا بعضې ډریپان بعضې انجکشن یې داسې چې هغې مریض ته ووایي نو مریض موړي، د روټۍ کار کوي، د سکاک کار کوي. نو داسې انجکشن چې کله ولګوي نو په دې سره به روژه ماتېږي. او چې د دې نه ماسېوی هغه انجکشن چې کم نه معدې ته خېټې ته څه نه ځي، نو هغې سره بیا روژه نه ماتېږي. شپږم د بعضې خلکو عادت داسې چې بعضې خلک کاڼې خوري، څوک خاوره خوري، څوک شګه خوري، یو مزه ورکوي. نو چې کله انسان دا اشیا وخوري نو په دې سره هم روژه ماتېږي. اوم اسانه قاعده او فارموله داره، انسان د بدن نه چې کومې لارې راوتلي دي، په رمضان مبارک کې په دې لارو باندې څه د نه کېدل بدن ته چې معدې ته راچي، په دې سره روژه ماتېږي. مثلا خوله ده، په دې کې څه دعایي واچې، پوزه ده، په دې کې دعایي واچې، غوږونه دي، په دې کې دعایي واچې، او دا معدې ته ځي. یا نور لارې بدن ته چې کومې راغلي په هغې کې دخل کول، نو په دې سره روژه ماتېږي. دې ته نواقض رمضان ویلی کېږي.